وګورئ سعودي عرب والا ناشکري شروع کړې ده، محمد بن سلمان ناشکري شروع کړې ده. په ریاض کې چې کوم د ډمانو لپاره ترتیبونه جوړ کړي دي او هلته کې خلک ځي د انډیا اکټران او اکټرانې بوزي او هلته کې ډانسونه کوي. آیا د عربو هغه ځمکه چې پیغمبر علیه السلام او د هغه صحابو په خپلو وینو باندې خړو کړي وه، خپل ځانونه یې قربان کړي وو، هلته نه د کفر او د شرک جنازې ویستې وي، د بدعاتو جنازې ویستې وي، د رسمونو د رواجونو جنازې ویستې وي، دغه د ډمتوب محفلونه یې ختم کړي وو. لیکن نن هغه د صحابو په ځمکې باندې زندګانو د بجانې محفلونه یې کوي. دا ناشکري نه ده. هلته حرمین او منتظرونه دي او د هغې ناشکري کېږي. خو افسوس په هغه علماو، په هغه شیوخو، هغه د عربو په علماو باندې چې هغوی نن دومره نشي کولی چې ورته وایي دا پاکه ځمکه ده، ولې دا مرداروئ نجسوئ. نن په عربو کې سینماګان دا نه پاکستان کې د هغې نه غټه عیاشي کېږي، خو په پاکستان کې په حرم کې د ځمکې د اسمان فرق ده. دې ته هم کتل پکار. نن هلته کې سینماګانې کلاو شي، دا د الله د نعمتونو ناشکري ده، د هغه حرمینو ناشکري ده، د هغه صحابو ناشکري کوي دی. نن د ملک مشري ورته میلاو شوه، نن چې کوم دی یهودو سره تعلقات جوړول، کله وایي اسرائیل تسلیمو د هغوی خبرې. حتی په 2020 کې په حرم شریف کې خطبه کېده او د یهودو په حق کې خطبه وکړه. یهودو سره تعلق ساتل پکار. انا لله و انا الیه. هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې هغه ویلو چې دا یهود د جزیرې د عربو نه وباسئ، اخرجوا اليهود من جزیرة العرب. هغه عمر فاروق رضی الله عنه چې د هغوی په دور خلافت کې ټوټل یهود یې وشړل دی. نن هغه یهود، هغه کافر، هغه مشرکین چې په کوم ځای کې بوتان ماتول، نن د هغه بوتانو واده بیا حرام ده او هلته داسې پروګرامونه دي. افسوس ترونو دا د امت مسلمه دپاره ډېر د سوچ خبره ده. تبلیغي جماعت باندې پابندي ولګوله، وایي تبلیغ والا به سعودي عرب ته نه ځي. آیا دا کوم اکټران چې د انډیا بوزي دا تبلیغات نه ښه دي؟ مثال خبر زه ټیک شو، تبلیغ والا جماعت انسانان دي، کمزورۍ پکې دي، ډېرې کمزورۍ پکې دي، په موږ کې کمزورۍ دي. لیکن د انډیا د اکټران نه ښه دي، هغه بوزي او په هغوی باندې پابندي لګوي. دمان بوزي دي ټولې مشهور دي، دنیا مشهور دمان بوزي هغه د پروګرامونو کې په دې باندې پابندي لګوي. دا ورونو د الله د نعمتونو ناشکري ده او دغه ناشکري چې چا کړې ده الله د نعمتونو. تاسو وګورئ د دوی دا حالت وګورئ، داسې وخت به په دوی باندې راشي، داسې ذلت به په دوی باندې راشي، الله دې ذلیل ورسوي. ورونو د الله د نعمتونو ناشکري کول په هر حالت کې د الله راضي کېدل وکړئ. تاسو وګورئ الله فرمایي قرآن کریم کې لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تاسو الله فرمایي د ما د نعمتونو شکریا مو ادا کړه، لأزیدنکم خامخا به درله سوا الله به نعمتونو نور راکړي، نور به راکړي. ولئن کفرتم الله فرمایي که ناشکري مو وکړه یاد ساتئ چې ان عذابی لشدید، زما عذاب ډېر سخت. الله دې موږ د خپل عذاب نه وساتي. اقول قولي هذا واستغفر الله.